حقیقي کور دا دی. په دنیا کې که تاسو وګورئ خلک په دومره ځای کې وخت نه تیروي، څوک 2 او 3 مرلو کې وخت نه تیروي. هر سړي د ارماني دا خواهش وي چې زه محل جوړ کم، زه یو لویه بنګله جوړه کم. حقیقي کور دغه دی. تاسو وګورئ دا څومره دی، دا زیات نه زیات 9 فوټه. نو 9 فوټه کور زمونږ دی او موږ په دنیا کې څومره غټې غټې لاپې ولو، ځان له محلونه جوړو، ګاډي اخلو، بنګلې اخلو. داسې خلک شته چې په 1.5 کروړ 2 کروړه 8 کروړه پورې صرف ګاډي اخلي او په څنګ کې ورسره ګاونډي قسم دی چې ته خفه وي. دغه شانتي په خپله د کروړونو ربونو وسې وي او خور له حق نه ورکوي. یاره وایي دا په پښتو معاشره کې نشته. اول د اسلام غم پکار دی، د دغه ځای غم پکار دی. نو هر مومن مسلمان ته مې دا ارزو ده، دا ورته یو ارزو کومه چې تاسو د دغه ځای لپاره مهنت وکړئ، خواري وکړئ، ځکه چې په دنیا کې دې څه کړي وي نو دلته به په کار راځي. که ښه دې کړي دلته په کار راځي او که بد دې کړي نو دلته یې بیا ته انجام وګورئ. تاسو وګورئ دغه قبر ته زه بالکل قبر کې ولاړ یم، دا زما د سر نه بره دی، دا کم از کم 6 فوټه دا خاوره ته ووته. تاسو دغه خاورې ته وګورئ، دا خاوره ته ووته. اوس به میت راځي، دغه کم مړی دی هغه به موږ دلته خښو. نو دغه ټوله خاوره، دغه ډېرې خاوره چې یعنې مطلب نه دې خوا زور کولی شي، دې طرف ته هم دا ځای دی، دې طرف ته هم ځای دی، هغه طرف ته هم دیوال دی، دې طرف ته هم دیوال دی او بره په دنیا خاوره. نو د دغه ځای نه خلاصې نشته. مهرباني وکړئ دغه ځای ته تیاري وکړئ. والسلام.